السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزتمن مسلمانانو، انسانیت د ہدایت دپاره الله جل جلاله دنیا کا د ابتدانا دو سلسلے د خپل عادت او د خپل سنت مطابق نازلې کړي. یو د رجال الله سلسله ده، یو د کتاب الله. یعنی الله جل جلاله خپل خاص بندگان چې هغه د نور انسانانو په شان دي، په ساخت کې، په بدن کې، په تخلیق کې، لیکن هغه الله جل شانه مبعوث کړي وي او هغه ته انبیاء او رسول وي، او هغه اخلاق او کردار داسې اعلی مقام کې وي چې د امت نور افراد هغه ته نشي رسېدلی. هغه باندې الله پاک وحی راستي او هغه ته الله جل شانه کتابونه ورکړي. بعضې پیغمبرانو ته واړه، بعضې پیغمبرانو ته غټ کتابونه، بعضې انبیا داسې دي چې هغوی ته نوی کتاب نه دی ورکړی شوی، هغوی وړاندې شریعت او کتاب طرف ته رابلل کوي. دا سلسله حضرت آدم علیہ السلام نه شروع او تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس مونږه او ټول دنیا د چا په امت کې د هغې نبوت او رسالت هغه وخت مو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، او د هغې نه وروستو زمانو دپاره او خلکو دپاره هم دی، او د اوس وخت د مسلمانانو دپاره هم دی، او تر قیامته پورې دی. او بل پیغمبر به نه راځي. دا په دلایلو سره ثابته ده. دې عقیدې ته عقیده د ختم نبوت وایي، یعنی د نبوت سلسله چې آدم علیه السلام نه راروانه وه، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاړه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت ختم نه دی. خپل هغوی د دنیا نه پرده کړي، د تشریف وړی دی، لیکن د هغوی نبوت او رسالت اوس هم دی او تر قیامته پورې به وي. او دا د ټولې دنیا د انسانیت لپاره کافي دی، نوي شریعت ته ضرورت نشته. د دې رسونکي اهل علم، علماء کرام د امت چې هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خلفا او نائبین ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت د امانت به وړاندې خلکو ته رسوي، او دا سلسله به تر قیامته پورې جاري. خوش قسمت هغوی هم دي او هغه خلک هم دی چې څوک په دغه هدایت بلار صراط مستقیم په دغه نبوت او رسالت او شریعت باندې ایمان راړي او په دې باندې تلل کوي.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بل پیغمبر ته ضرورت نشتا او نه الله جل شانه څوک جوړ کړ دې قران پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ثابته ده او چې د کوم یو کس دا عقیدنی غوي نور پیغمبران هم د محمد رسول الله نه پستا دا ختم نبوت دا عقیدی خلاف ته او دا مسلمان نشي جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اللہ جل شانہ کتاب ورکو اغا قرآن کریم دے قرآن مجید دے او دا کتاب دا تیرو کتابونو تصدیق کئی او دا دی کتابی عملی نمونہ او ظاہری شکل و صورت اغا پخپل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس دے کچھرے او سڑے دا اللہ دا کلام تلاوت کول غواړي نو دی قرآن کریم کے لیے تلاوت کئی او کہ وہ سڑے دا اللہ جل شانہ دا دی کلام نمونہ فظاہر کے پا دنیا کے رو مثالی صورت کے قتل وارد نغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین دا طول مسلمانان مور بی بی عائشین تپوسو شو چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سو غیو فرمائل کان خلقه القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق قرآن پاک یعنی قرآن کریم دا سر نتر اخیر پور اللولا پدی کی جکم عقیدہ و عقیدہ دا محمد رسول اللہ پدی کی جکم عباداتی آغا عبادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اعلیٰ طریقے سرکول پدې کې د مست تذکرہ ده د روزې تذکرہ ده د زکات تذکرہ ده د حج تذکرہ ده د ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړي چې څنګه الله جل جلاله غوښتل بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا غي ذات اقدس د دې قران کریم شرح ده او آغا صفا واضح نقشه ده قران کریم کې اجمال له او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس دا غی فعل دا غی وینا مبارکہ دا غی تقریر دا دی شرح و وضاحت تے ذکا احادیث ہوتا دا قرآن کریم شرح ویلے کی لیکن سنگا چھ دیو کتاب متن وی او دا غی شرح ولی کلیش چھ دا غی کتاب متن باغی کے خلاص شی پرانستیشو دا ہر چا پا سمجھ او پوہا کرائشی دغسی دا قرآن کریم شرح دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا غی سنت و دا غی سیرت دے قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاسو تا یقیناً دا اللہ جل شانہ بذات اقدس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کے اسوہ حسنہ دا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر چې څوک په الله باندې او په ورځ د آخر باندې ایمان لري په ورځ د آخر باندې او په الله باندې ایمان یعنی مؤمن وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا لپاره بهترین نمونه ده یو مؤمن په دنیا کې څنګه وخت یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات ته ګوري یو سړی مؤمن ني او هغه په بل چا پسې دی مؤمن نه دی نو هغه په بل چا پسې روان یا یو کس ته هغه روان په بل چا پسې دی او د صرف په خپل باندې وایي چې زه مؤمن یم نو صرف په خپل سره څوک مسلمانېږي نه که کېدی شوی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقین د هغې د زمانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې منافقین چې هغوی به په هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره په جماعت کې به وو په معاملاتو کې به وو په جهاد کې به وو بعضې هغوی به بیا اعلی درجې مسلمانانو حالانکه قرآن کریم کې د هغوی مبارک الله پاک فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقین دا د جهنم په انتهایی سخت تپکی جهنم چې کومه سخته حصہ دا عذاب پاغه کې دا منافقین
او قرآن کریم کې الله پاک د منافقین مبارک فرمای اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دا منافقین چې وای چې مونږ شهادت تیرو چې ته د الله رسول یې، الله پاک فرمایي چې ته یقینا د الله رسول یې، لیکن خدای پاک دا گواهی ورکړي چې دا منافقین دروغجن دي. بهرحال عرض میں دا کولو چې یو سړی د عقیدې په لحاظ سره مؤمن وي او د اعمال او د اخلاق په لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع وي او دا غي امتی، نو دې چې په دنیا کې ژوند تیری د لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس کې بهترین نمونه ده. زما عزتمند د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرز زندگی، دا غي حیات او ژوند مبارک، دا غي ناس ولاړه، دا غي اخلاق او کردار، دا غي عبادات او جهادونه د الله د دشمن سره د ټول کال مسلسل مسلمانانو د پکار دي چې دا غي تذکرې کوي. د صحابه کرامو دغه تذکره وا. عبد الله ابن عباس سے خپل غلام او بچي واستولو، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تلاړ شي دا غنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دکې. دا دواړه چلاړ دا په باغ کې لګیاو، خپل کار کولو، لکه څنګه چې نن سبا زمیدار په بټی کې لګیای. دی وته وی چې سه مونږ خدای د پاره راغلیو، هغه ساعت د دنیا هغه کار پرېخو او کپڑے سمې کې او رالو پزمکه کې ناستو او دای مخامخ کېنول او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شروع کړ، تذکرہ شروع کړ. ځکه چې غي اصل کار دیته وي، اصل کار دیته وي چې دا اصل کار دی. د صحابه کرامو دغه کارو ټول کال 12 میاشتې مسلسل په مختلفو موقعو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانول. د خوراک په دسترخوان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت، او معاملاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت، په جمعات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت، او داس په عباداتو کې تر دې پورې چې د طهارت په حصول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک دا بیانول صحابو کا. او بعضی سيزونه نن سبا موږ ته معمولی ښکاري، او د صحابو کې اعلی طبقه چې په اعلی منصب باندې بفایزو، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولی سنت ته معمولی نه وي، خلکو مخه کې بکیناستل غوي کو. پرون می حدیث مبارک کتو، دا حدیثو په کتابونو کې دا حدیث درج دي. حضرت علی کرم الله وجهه د سحر مزو په کوفه کې ده، د جامع مسجد نه بهر راووتو، د جمعات سره متصل یو وسیع میدان او په احادیث او روایتو کې دا غي تذکرہ راځي رحبت الکوفه. حالت مبارک کې نست دیوال سره ډډو لګول او یو چوکۍ راوړې شو، پاغه باندې کې نست به ما ته اوبراړې په کوزه کې وته اوبراړې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طرز او انداز او طریقه باندې چاردام وکړو. لاسی وینځل، خلای درې ځله کنګاله کا استنشاق او استنثار یو کو، درې ځله مخ وینځلو، درې ځله خیلاس او غسلاس، بیا د سر مسا، بیا درې ځله خپې، او بیا په آخر کې و فرمایل چې ها کذا رأیت، دغه سما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او داسې کولو چې څنګه ما تاسو ته کو خلق د غیر چاپیر ولاړو. تاسو کې کوم یو کس نن سبا د قوم مشر، وزیر او د قومي اسمبلی ممبر، د صوبایي اسمبلی ممبر، کونسلر یا بل یو کس شرط دا او داس طریقه چا د خولی ده؟ یا نن سبا دا رواج په کورونو کې ختم شوی دی چې پلار کینی او هغه خپل بچو اولاد ته د اودس طریقه وښیي چې بچو راشي د اودس طریقه دا ده چې هغوی ته مشکلات نی. د دې بیان سره تعلق ته، لیکن د عیان او د مشاهدې نه څه زیات زده کېږي چې ته د چا په مخ کې د وړو په مخ کې چاردام وکې، هغوی ته ګوري، دا بیا په ذهن کې پروزي. د تعلیم، زبانی تعلیم په ځای باندې عملی تعلیم، دا د صحابه عادت. حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین خلیفہ دی، امیر المومنین دی، لکه څنګه چې حضرت علی کرم الله وجهه او مدینه منورې سره د مسجد نبوي سره متصل مقاعد
هلته به کېناستو، د ناستې ځایونه وو، هلته به کېناست او به یې راوغوستې او بیا به یې خلکو ته چاردام وکړو او وی به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې چاردام کړ. حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل د ماسپښین نه وروستو د مازدیګر نه مخکې چاردام وکړو، خو داسې چاردام یې وکړو چې په هغې کې لاس ووینځل، خدای کنګاله که په مخ باندې لوانده لاس راښکل، مخ یې ونه وینځلو، په لاسونو باندې لوانده لاس راښکل او بیا خلکو ته ووایي او بیا یې لږې اوبه واغشتې په دې تندي باندې راتوی کې او څو اوبه یې باقي پاتې چې په لوښي کې وې نو هغه یې وڅکلې او په ولاړې باندې وڅکل. بیا یې خلکو ته ووایي چې بعضې خلک نن سبا وایي چې په ولاړې باندې اوبه څکل ټیک نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیدلی دغسې وکړل لکه څنګه چې ما وکړل. بعضې خلک یو خبرې راټینګه کړي چې په ناستې باندې اوبه څکلو کې دومره سنت دی او د دې کې دومره اجر دی، د 100 شهیدانو عمر ثواب میلاوي. هلته چې کوم غریب هغه ځان ستړی کوي، ځان زخمی کوي، ځان وجني په دشمن باندې، یا دشمن وجني یا ځان وجني، هغه یې رستو کو، ځکه چې دلته د 100 شهیدانو ثواب دی، په ناستې اوبه څکي هغه ته خو د یو شهید ثواب. خلک په دې کې راشي ځکه چې دا خو اسان دی، دا خو ډېر زیات اسان دین دی او ځان په مشکل کې ولې پرېباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ناستې اوبه څکلې عموما، لیکن په ولاړې ته ثابت دي. د زمزم اوبه په ولاړې څکل ثابت دي، دا اودس نه باقي پاتې اوبه په ولاړې ثابت دي. دا سنت ډېرو خلکو ته پته نشته، دا مبارک او برکتي اوبه دي. تا په لوښي کې اوبه راواغشتې، چاردام دې کول او د چاردام نه چې کومې اوبه باقي پاتې شوې دا که ټولې نشه څکلی د هغې نه څه وڅکه، ځکه چې دا مبارکې اوبه دي، په دې باندې تا عبادت لپاره ځان تیار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړي وو، د هغې په اتباع کې به داسې خلفاو کول. حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما د حضرت علی کرم الله وجهه بچی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسی الکان دی بلار روان. یو سړی دی مشر، هغه چاردام کوي، چاردام یې په سمه طریقه ونه کو، د سنت خلاف چاردام یې کولو. نو دا دواړه په خپله کې یو بل ته وایي چې دې سړي خو چاردام کې دا د غلطیانې وکړي، اوس د دې اصلاح کول دي څنګه به یې کوو اصلاح. دواړو خپله کې مشوره وکړه. که داسې ورته ووایو چې صاحب تا چاردام غلط وکړو، دا سپکه خبره ده، ځکه چې دا مشر دی، موږ کشران یو. حالانکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دي. د مخکې ورځو کې د جمعې چا تپوس کړی و چې ابولهب چې کوم دی نو هغه پسې سپک ویل نه دي پکار، یو ملا صاحب یې خبره کوله، ځکه چې هغه سید و، که هغه کافر هم و خو سید نو سپک ورپسې مه وایه. د هغې جواب شوی و، لیکن دا برخه پاتې شوي وه چې تا ته چا وی چې ابولهب سید و. سید خو هغه دی چې د حضرت فاطمه بیبي په اولاد کې وي. ابولهب د حضرت فاطمه بیبي وروستو راغلی، او ابولهب چې کوم دی نو د کفر او د جاهلیت په زمانه کې تیر شوی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرشته کې ترو، او فاطمه بیبي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور ده، په علي صاحب باندې واده وه، او د هغې نه چې کوم دی نو بچي پیدا دي حسن حسین. حضرت علی کرم الله وجهه وی سید خو هغه ته وایي چې د دوی په اولاد کې. حضرت علی کرم الله وجهه وی چې زما ډومبی زوی پیدا شو حسن، نو ما په نوم کې خو حرب. حضرت علی سے وی انا رجل محارب، زه جنگجو سړی یم. جنگجو سړی یم. په یو موقع وی چې ما ته څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مخې ته راشي، بس بلا چون و چرا په هغې باندې زه عمل کوم، خلکو ته بیانوم، تپوس نه کوم. او چې کله ما سره نور خلک بحث کوي نو فانا رجل محارب، زم جنگجو سړی یم، والحرب خدا، او جنگ چل ولې بیا زه هغه سره ښه پوهېږم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په مخ کې مې داسې عمل وي لکه څنګه چې باړو ته مار په لیګه باندې سر کېږي. نو دی وایي چې لومبی بچی مې وشو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منکر رالو، ما ته وایي چې ارونی ابنی، ما ته مې بچی وښیي، د لور زوی ته یې بچی ووایي، نوسی راته وښیي. نو یې مونږ ته راوستو حسن ماشوم، به یې تپوس وکړو چې نوم مه څه ایښی ده، تاسو څه نوم ایښی؟ ما ورته وایي چې حرب معنی ده جنگ. داسې نومونه به عربو کې خل ډېر زورور خلک وو عرب، هغه به وایي چې د دشمن دپاره داسې لکه څنګه چې سړی زمری ورځي په دشمن باندې داسې ورځي، او چې د هغه د نوم دشمن یریږي.
نو چې حرب نوم مې پیښې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه حرب نه دا حسن دی. حسن نوم به باندې پوه شو. ما چې ټیک دی یا رسول الله. بیا چې مې کله بل ځای وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر رالو. دا روایت او حدیث مسند احمد ابن حنبل کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په بل ماشوم رالو. به مونږ ته وی چې ارونی ابنی ما ته ما بچي وخی. مونږ راوستو نو ماشوم ما ته وی چې سنم دی پیښه. ما وی چې یا رسول الله حرب. هغه نو مې ډیر خو ځکه چې د حضرت علی کرم الله وجهه په جنگونو کې مقابله هغه مشهور دي. کافر وته مقابله کې نه ټینګي. او د خیبر یو غټ پهلوان مرحب چې غزان ته سوي هغه حضرت علی کرم الله وجهه قتل کړي د خیبر په موقع. سترګې مې خوږ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې راش ما ته چې یا رسول الله سترګې مې کار نه کوي. سترګې مې خوږ دي. ویلیاړې مبارک راوغشته په سترګو راته ومغل. سترګې مې ټیک ټاک معجزه وا. به جنډه راک او خلکو ته وی چې داسې سړی ته جنډه ورکوم چې دی به واپس کېږي نه میدان نه تختی نه. وی هر یو داسې خپل غړی او سر اوچته اوچته کول چې جنډه ما ته راکړي. ځکه چې صحابو کې هر یو کس بهادر او تکړه وی هر یو دا خواهش و چې جنډه ما ته راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو علی شرط دی. یا رسول الله دا خو سترګې خوږ دي. وی आवाज کوي ود پسترګو راته لاړې او مګل سترګې مې ټیک شي جنډه را کوي زلاړ. او بیا دا هغه پهلوان مرحب د یهودو غټ مشهور پهلوان هغه قتل کړی. او چې کله دغه مقابله ته وته نو په جنگ کې لغونی خبرم زوروري کول د جنگ برخه ده. په جنگ کې مضبوطی خبرې کول دا د جنگ برخه ده. چې کله دی ورتلو نو دا مصری وي انا الذي سمتني امي حيدرا كغيث كليس غابات الكريه المنظرا. انا الذي سمتني امي حيدرا. ذا اغه کسیم چې زما مور زمانوم حیدر خیره. کلیس غابات د زنګل لزمرو بشان ما وخت تیر کړي. کریه المنظرا او ما چې څوک ویني نو پاغه باندې زلزل راځي. چې دا الفاظ د پخلی او میدان ته اوزي په دشمن باندې غا سرک. د جنگ ډیر فخر نو زکه د زامن نوم دا کې خوند دویم نوم کې خو یا رسول الله حرب نوم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تو فرمایل چې نه حرب نه د نوم حسین شو. نو دا حسن او حسین شو رضی الله عنهما. بیا مې دریم بچي او شو د فاطمه بیبی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حیات پورې او د حضرت فاطمه بیبی حیات پورې د بل واده نه کړي. رسته بیا کړي. ټول صحابه ودونه ډیر کړي. ښا سلور ودونه یو کس ته په یو وخت کې کول جایز دي. لیکن چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور بیبي فاطمه خوشاله یو دا خپنی او د دې وجنه د الله رسول خپنه شي د بل واده نه کړي. به دریم زوی او شو ما بیانم په غبانه حرب کې خو د الله رسول او فرمایل چې ارونی ابنی ما ته بچي او خی کم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله دو بده چې موږ ته ماشوم خپل وسنم دی. ما ته حرب ما ته وی چې د محسن شو. دا محسن د حضرت حسن او حسین رو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او دا غي طرز زندگی هغه په هر مد د ژوند کې ده. صحابه کار دا او بیانول لاغه یا دا غي کول په ناستا په ولاړه په دسترخوان باندې په معاملاتو کې په جمعات کې په اجره کې په هر ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی خپلول. چې چا به ما خطا کار کولو صحابي او پیرت کولو دا سینا د الله رسول دا سی کړي. دا سینا د الله رسول دا سی کړي. نن سبا مونږ وایو چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان. بعض خلک خو د دنیا کې داسې یو طرف ته شوي. الحمدلله مسلمانانو کې دی وخت کې ډېر ښه خلک شته. لیکن بعضې داسې دي چې د هغوی د دین سره تعلق نه ساتي. بعضې داسې دي چې د ربیع الاول میاشت راشي نو بیا دی په جومات کې دیره شي. خو چې کله د ربیع الاول میاشت تېره شو دا تاریخونه تېر شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک د هغې نه پس بیا د الله د رسول تذکره م لاړه. هر څه لاړل. خاص رضی وي
د الله بندگی د یو ورځ دوه ورځو سره خاص نه ده، بلکې دا ټول عمر ده. اندری را میں تراشو میں خراش، تا د میں آخر د میں فارغ مباش. په دغه لاره کې پرېوتلي اوچتېدلي ستړي ستومانې دي، تکلیفونه دي، کله مزد دی، کله روژه ده، کله زکات دی، کله حج دی، کله پیسې خرچ کول دي، کله ځان ستړی کول دي، کله جهادونه دي. اندری را میں تراشو میں خراش، تا د میں آخر د میں فارغ مباش. تر اخره پورې فارغ پاتې کېدل. په دې کې که ته ډاکټر یا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د ډاکټران او د هغې چې ډاکټرۍ کې کوم اصول دي هغه اختیار کا، هغسې کو. انجینیر شه، ترکان شه، لوار شه، ګلکار شه، زمیندار شه، تاجر شه، دکاندار شه، معاملات چې کوم قسم کې هغه کوه، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت هغه مخې ته کېده او هغې ته ګوره او هغسې معاملات کو، د هغې نه اخوا دېخوا مه ځه. کور کلی کوه، غم او خادي کو، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی ته ګوره. حضرت علی کرم الله وجهه چې د چا واقعات مې ته بیانول شروع کړي، مخې ته مې اوس هغه راځي. بیا د حضرت فاطمه رضی الله عنها نکاح چې وشوه، پیغمبر علیه السلام دوه منګي، دوه میچنې، یو طلایي دا ورته ورکړي او یو د اوبو مشک، په هغې کې به اوبه راړي. دا د جهیز سامان. نن سبا چې تر څو پورې ښه ستړی کړی نه یې، لږ بوډا شي، ګیرې سپینه شي، لیکن د ده رښتنی ژوي. ولې؟ کاروبار مې لا نشته، لا دومره پیسې نه ګټم چې په هغې باندې زه خپل ځان او خپل ښځه وپالم. دا خو د هر چا خپل وس دی. دنیا ده، څوک به غني پیدا کړي، څوک به فقیر. چا سره به مال لږ وي، چا سره به ډېر وي. چې چا سره لږ وي هغه ته بیا څوک رشته نه ورکوي. چې د کوم کور جنکۍ هغه د غریبانو د فقیرانو د کور وي، نو د هغې رشته بیا څوک نه کوي. دا خو عجیبه تماشه شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې صرف دومره وه چې مهر ورسره شته، بیا به یې نکاح کول. پیغمبر علیه السلام ته یو زنانه راله، خپل ځان یې په خپله وړاندې کړو چې یا رسول الله، که تاسو ما خوښوئ نو ما سره نکاح وکړئ. حضرت انس رضی الله عنه یو ځل دا حدیث بیانولو په کور کې زنانو ته، نو لورې مخامخ ناسته وه، نو چې دا حدیث بیانولو او حضرت انس صاحب راوي دی چې زنانه راله، پیغمبر علیه السلام ته خپل ځان وړاندې کو چې یا رسول الله تاسو سره نکاح کول غواړم. نو هغه د حضرت انس صاحب لور بې ووې چې څومره بې شرمه ښځه وه، ځکه چې خپله په خپله راځي او ځان وړاندې کوي چې زه نکاح کول غواړم تاسو. حضرت انس رضی الله عنه ورته وفرمایل تا نه ډېره زیاته ښه وه او ډېره هوښیاره وه، ځکه چې دا ځان یې چاته وړاندې کولو دا څوک و؟ د سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د هغې په زوجیت کې او د هغې په نکاح کې راتلل د یو زنانه دپاره دا څومره لویه د اعزاز او د فخر خبره ده. دې ته دې کتلي دي. په هر حال زنانه براله دغسې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ساعت سر مبارک ټیټ نیولو، بیا سر پورته کو، وی فرمایل چې دغه وخت کې ما ته نکاح ضرورت نشته. په پینډه کې یو صحابي ناست دی، هغه وایي چې یا رسول الله، د دې زنانه نکاح ما سره وکړي. د هغه واده نو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ته به دې ته په مهر کې څه ورکړې؟ وایي چې ما سره خو څه شته نه وی، لاړ شه کور کې وګوره. رالو وی چې نشته. سره زر یا سپین زر یو ګوتې د سره وي، وی چې نشته. بیا رالو وی چې بیا به څه ورکې؟ وی چې دا ازار چې ما کوم صادر تړلی دی دا به ورته ورکړم. یو صادر کې وغه کس ښه مونږ کمیس پرتوګه چولی دي، هغه زمانه کې به 2 صادرونه یا به لاندې صادر او پورته به کمیس. دې صحابي 2 صادرونو کې نه دی، په یو صادر کې، یعنی عورت یې پټ دی او پورته عیسی سینه او ګیده یې بربنډې دي. صحابه وایي بخاري شریف کې حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام پسې به مست صحابه کرام ولاړو صحابه، نو هغوی به یو کپړه وه، هغه به م تنګه ترشه وه، په هغې کې به دا یره وه چې ځان پټوم ساړه مې کېږي، پورته نو لاندې مې عورت ښکاره کېږي، ستر.
او که ستر پټوم نو په اوبو مې سنشته دی، سینه مې رپېږي، نو دا څادر پیس کو ته به یې سټ سره داسې غوټې ورکې او دا یو پیس که به یو خوا که بله به بل خوا که الول به کو څادر، لکه څنګه چې بعضې ځایونو کې ماشومانو ته میندې څادر تړي داسې به وتړل. او پیغمبر علیه السلام پسې به ولاړو مونځ ته صحابه کرام داسې صحابه داسې خلک نو چې د هغوی سره په ابتدا کې ډېر مالونه وو، هغوی لوی شان و، داسې عجیبه ناشنا لباس و، داسې به و داسې به و نه، لیکن دا صحابه کرامو. یو ځل حضرت جابر رضی الله عنه د شپې په سفر کې جنگ ته تللو، یو واپسي وه، پیغمبر علیه السلام ته رالو، پیغمبر علیه السلام په مونځ ولاړ دی تهجد، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وایي زه ودرېدم داسې ټیټ ولاړ یم، ټیټ ما ته وایي چې مسره یا جابر دا راتلل څنګه وشو؟ ما ورته خپل حاجت بیان کو، پیغمبر علیه السلام سمیشن پسې استولی، هغه مې ووایي. بیا ما ته وایي چې دا ټیټ ولې ولاړې؟ ما ورته وایي چې یا رسول الله یو کپړه ده که سر نه غوم نه لاندې ورت مې وربنډېږي، دا د صحابو حالت. بیا راته وفرمایل چې کله کپړه دومره لنډه وي نو هغه لاندې د اظهار په ځای تړه، ستر پې باندې پټو، خیر دی که اوږې دې څرګندي. د صحابو دا حالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه صحابي وایي چې یا رسول الله دا اظهار دی دا به ورته په مهر کې ورکم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ته اظهار دې ته ورکې ته به څه کوې؟ بدن خو به دې بربنډ شي، نور خو زشته دی نه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا قرآن پاک صورتونه یاد دي؟ وی چې اوس کوم صورتونه دې یاد دي؟ دا مې یاد دي یا رسول الله. وی دې زنانه ته دغه صورتونه وښیه، ما ستا نکاح دې سره وتړله. بعضې حضرات وایي چې د قرآن پاک تعلیم په مهر کې کېښوی شي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه، بلکې دغسې نقد څه فایده رسولی شي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا او دا مهر نو. مهر چې د سره وشي نو بیا قرض رستو ورکه، او نقد خو څه فایده هغې ته ورسو چې یو زنانه ته خپل کور ته راولې، او هغه نقد فایده دا ده چې هغې ته تا سره قرآن پاک صورتونه دي دا هغې ته وښیه. نو عرض مې دا کور زما عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د ژوند په هره حصه کې، په هره برخه کې، په هر څیز کې دی، تر دې پورې چې په لباس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ضروري. لباس نن سبا خلکو کې عام الحمدلله زمونږ په دې جماعت کې چې کوم مسلمانان راځي مونځونه کې، نورو جماعتونو کې زمونږ د علاقې خلک الحمدلله ښه خلک دی، روغ خلک دی، په دین باندې مین دي. داسې خلک شته دی زمونږ په وطن کې ډېر زیات دي چې هغه ځان ته مسلمان وایي، لیکن هغه وایي چې د دین تعلق خو د لباس سره نه دی، د دین تعلق خو د ظاهر سره نه دی، د باطن سره دی. چې زړه دې سم وي نو بس دا هر څه هر بعض خلق صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه د باس مزه او دس بالکل نه کوي. د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند نه تیری، معاملات سم نه دي، بس د الله د رسول سره مینه ده، صرف دا شی کار نه. او دا مینه هغه مینه پکار ده، هغه عقلی حب چې هغه ته مجبور کړي د پیغمبر په اتباع باندې، هغې ته مینه وایي. دا مینه نه شوه. دو یاران چې نن سبا په دنیا کې دوه هلکانو خپله کې دوستي وي، یو ځای ګرځي، تاسو وګورئ سهار او ماښام یو ځای تېرېږي نو جامې یو شان وي، د یو چې څنګه لباس دی د بل هم هغسې دی، کلکه دوستي ده. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ته کې، ته وایې چې د الله رسول سره مې مینه ده، ستا لباس او د هغوی په لباس، ستا کړوړو د هغوی په کړوړو کې ډېر فرق دی، ستا معاملات او د هغوی معاملات، ستا جماعت ته نه راتلل، مسک نه کول، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کم دی. د نه چې تپوسو کې دی وایي چې دین تعلق د باطن سره دی، د ظاهر سره نه دی. ظاهر که چې هر څنګه وي خو چې باطن زړه دې ښه زړه دې صفا دا دروغ وایي. کله چې باطن سم وي نو ظاهر هم سم وي، چې باطن خراب شي نو د هغې اثر په ظاهر باندې پروزي، هغه هم خراب شي. میوه چې دننه څښا شي نو د هغې په پوستک باندې د هغې آثار نمایه شي چې دا خرابه ده. بیا چې باطن خراب شو ظاهر هم خراب شي. ظاهر ستا خراب دی، د الله د رسول د سنت او د طرز زندگی خلاف دی، او ته وایې چې زما زړه او باطن د هغې په شان دی، دروغ وایي، غلو. دا هیڅ شری نشي کېدی چې ستا باطن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان وي، ظاهر دی د هغې نه الټی او عکس وي، دا عجیبه خبره.
نو زما عزتمند نن سبا لباس او پوشاک ظاهری صورت کې بعض موقع باندې په بعض خادیو کې بعض میټینګونو کې بعض مجالسو کې بعض اجلاسونو کې د مسلمان او د کافر پته نه لګي. هولیه د دو د هغه یو شان ده، لباس پینټ شرټ د دو د هغه یو شان دي، ناسته ولاړه د دو د هغه یو شان ده، خبرې اترې د دو د هغه یو شان دي. هغه نام رئیس په زبان کې خبرې کوي او دیم د فیرنګي په زبان کې خبرې کوي، پته نه لګي چې دی کې مسلمان کوم یو. هغه کافر خود د الله نوم ناخلی په خبرو کې، دا مسلمان هم د الله نوم ناخلی، حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف موقع باندې احوال ثابت صادر دي. اے بچه رستو کې نه رستو لاړ دی خلاص پدی وزه پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف احوالو کې مختلف اذکار ثابت دي چې کله به نعمت حاصل شنه بیا به الحمدلله، چې کله به عجیب شی ولید بیا به سبحان الله، چې کله به پریشان کند خفغان خبر وارد بیا به انا لله، چې کله به یو سیس خو لګید نو بیا به چې ماشاء الله، او چې کله دوه کسان ملاقاتو کې د الله رسول بچا سره ملاو شو یا با غي سره څوک ملاو شو نو سلام به واچول، سلام جواب به ورکولو. نن سبا دا الفاظ د مسلمان په خلم نشتا او د یو کافر او د پیرنګي په خلم نشتا. په دې کې به فرق څنګه چې مسلمان کوم یو هغه په تندي خو نه لیکي، هغه خو به هغه وخت لیکي چې کله دابۃ الارض زمکه نه روزي او د قیامت هغه نه خراشي چې دا غي نه پس به ایمانم نه قبليږي او توبم نه قبليږي. بس هغه وخت به لیکل کېږي چې دا مسلمان دی او دا کافر دی، په دې تندي به لیکلي وي دا مسلمان دی او دا کافر دی. دا غي نه مخکې هیڅ پته نه لګي چې مسلمان کوم یو دی کافر، بلکې د په خبرو اترو باندې، په لباس او پوشاک باندې، په ناسته ولاړه باندې، په دې باندې پیژندل شي. قرآن کریم کې الله جل جلاله د لباس او پوشاک په باره کې فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے مومنانو، اے د بنی آدم اے د آدم اولادا، اے د آدم بچو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ما پتا سو باندې لباس نازل کړی دی. دین معلومی چې دا لباس الله جل شانه راستولی دی چې دا اچو. قد انزلنا علیکم لباسا، دا په کارخانه نه راوته دی، ماشین جوړ کړی دی، خدا جوړ کړی خدای دی، حقیقی خالق دی الله دی. ځکه چې دا انسان جوړ کړی دی، ماشین جوړ کړی دی، ماشین هم انسان جوړ کړی دی، انسان براه راست خالق الله دی. په انسان کې دا صلاحیتونه اچول چې دا سه لباس او پوشاک جوړ کی دا وته خدای خولی دي. د دې هر یو سیس تخلیق خدای کړی دی. غوا دا سه نشي جوړول، انسان جوړول شي. نو د دې خالق هم الله جل جلاله دی. بیا دا غچ کوم سيزونه نه جوړیږي، دا غي خام مالوت شل یا وغیرہ وغیرہ نن سبا چې کوم سيزونه استعماليږي هغه ازمکه نه روزي، ازمکه د پاسه دی، په مختلفو طریقو سره هغه حاصلېږي. الله جل شانه په دې ازمکه کې اخري. نو الله جل جلاله لباس نازل کړي. دا داسې عجیب شی دی چې د انسان د بدن جز نه دی، په دې لباس باندې چونډۍ لګو ته نه خوږي، او چې دا اوښلېږي نو تا ته زخم او تکلیف نه در رسیږي. لیکن دا دومره ضروری دی چې یو مجلس ته بغیر د لباس نه نشي تللی. ذکر ډومبه دی آیت کریمه کې الله جل شانه دو وجه ذکر کړي د لباس، چې لباس کې دا دو وجه دي او درې وجه تقریبا زتا ست د احادیثو نه بیانوم. یو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یواری سوآتکم یو غټ بنیادی مقصد د لباس د کپړو اچولو دا دی چې تاسو پاغه باندې خپل شرم ځایونه پټ کړئ. یواری سوآتکم، د شرم ځایونه به پټ کړئ. انسان په بدن کې بعضی اجزا او اندامونه او اعضاء داسې دي چې د هغې ښکاروي نو د چا مخې ته نشي راتلی، بالکل نشي راتلی. هغه په باندې پټ کوي، بیا د خلکو مخې ته راځه. د لباس بنیادی مقصد دا دی. او تاسو ته مخکې جمعه کې ذکر شوی و چې د سړي ستر او عورت دا یو چې کوم دی نو حجاب او یو ستر او دوه څیزونه ذکر شوي د زنانو.
د سړی عورت او ستر هغه د نوم نواله تر ګوډو پورې دی، نور بدن ښکاره کېدی شي، او د زنانه ټول بدن هغه ستر دی سوا د مخ نه او د لاسو نه. لیکن په بازار کې دا بیا حجاب کې بدل شي، حجاب دار چې په مخ باندې پرده وي د سر نه تر خپو پورې، او ستر ټول بدن دی. د دې لاسونه لیچې او مټې دا ستر دی، سینه ستر دی، ملا ستر دی، خېټه ستر دی، پنډۍ ستر کې داخلي دي. دا کمیس چې کوم دی نو د دې موټیو پورې لستوڼي وي چې د دې نه بره شو لکه فیشن بدلیږي را بدلیږي. بعضې ښځې وایي اوس دا فیشن دی چې دا لستوڼي چې کوم دی نو دا نیمه سنګل لیچه پکې ښکاري، دا عورت بربند شو. دا د ښځې عورت ته ستر دی، دا پټول ضروری دی. د لباس بنیادی مقصد دی چې هغه د انسان د شرم ځایونه پټ کړي. که چېرې د شرم ځایونه پټی لباس دی او که چېرې نه پټی دا لباس نه دی. نن سبا داسې لباس ډېر دی، یو خو نه اچولی چې سړی بربند لغړ وي، یو دا دی چې لباس مې وایي اچولی دی لیکن سره د هغې دی حکم د بربند وي، ځکه چې مقصد نه دی حاصل. مثلا هغه لباس لنډ دی، د پرتوک په ځای باندې پتونان او ګوډې ټولې څرګندې دي، لاندې جنګې چولی. زه دوبۍ ته لاړم، هلته مې وکتل، هلته په بعضې ځایونو کې یو انسان په نظر نه راځي چې هغه لاندې پرتوګ اچولی جنګې، ښځې او سړي، د مسلمانانو په ملک کې، د عربو په ملک. نو دا لباس نه دی ځکه چې عورت پکې څرګند دی. د زنانه ویښته چې بربند نو دا لباس نه دی، دا بربند ده دا زنانه. دا الله رسول فرمایي چې کله دا په وړاندې راځي هم شیطان ورسره راځي، شیطانان ته وړاندې رستو را روان وي، چې کله په شا ځي نو هم شیاطین ورسره ځي. نو یو لباس مکمل نی، دا مقصد د لباس نه دی پورا. او یو داسې لباس وي چې هغه لنډ نه دی، پوره دی لیکن نری دی. لکه نن سبا خصوصا د زنانو جالداري کپړې یا د سړو بعضې کپړې داسې نری راووتې چې د کاټن انتهایی نری کاټن جوړ شوی چې هغه واچي هغې کې سړی ښکاري. دا لباس نه دی بلکې دا سړی بربند دی، خپل ځان پټ بولي. رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرہ، ډیر نفوس یا ډېرې زنانا په دنیا کې ځان پټ بولي لیکن عند الله د الله په نږدې هغه بربندې وي، که سړی وي که ښځی. نو نری لباس اچول د زنانو خصوصا جالدار لباس. زه په عمره کې هم پورته په آخري چت باندې مې طواف کولو، هلته کلاو طواف کېږي، لغونې خلک رنګې وي طواف مې کولو. یو جوړه روانه ده، پته لګي نه چې ښځه خاوند و که څه، والله اعلم. او زمونږ نه ملک د پاکستان اردو کې خبرې کولې. زنانا چې کوم لباس کې و نو د هغې کمیس و، هغه کمیس یې جالی و، نو په هغې کې لاندې سنو د مټو د لاندې، لاسونو د لاندې لاس یې پکې ښکارېدل. زما ناصاف مې نظر پرېوتو، لاس یې پکې صفا ښکارېدل، مټې ښکارېدل. نو یو چکر کې خو زه مخکې شوم، بل چکر کې په تیزو تیزو ګامو بیا هغې ته ورسېدم. بیا مې هغه کس ته ووایي چې ستا زنانه چې کوم لباس اچولی دا بربنډه ده، د دې به عبادت څه کېږي؟ تاسو راغلي عمرې ته، بیا په بل چکر کې مې نه لیدل چې ووتل کسې چلو شو. چې کله بني آدم عبادت کوي د خلکو مخې ته نشي راتلی، او دا په عبادت کې نری لباس اچولی د خپلو کورونو خبر واخلی چې نری لباس اچولی د دې مزد نه کېږي، ځکه چې عورت بربند دی، څرګند دی. نری لباس سره د لباس مقصد نه پوره کېږي. دا یواری سوآتکم، ستاسو شرم پټی او دې شرم نه دی پټ کړی. دریم قسم لباس آغا چې آغا دومره ټیټ دی، ټایټ چې بدن پورې نښتی دی، هغې سره بدن کې اوبار چړاو دا پکې صفا ښکاري. د انسان په بدن کې بعضې اعضا راوتي وي، بعضې ننوتي وي. کپڑا او لباس داسې نښتي دي چې بدن سره لګېدلي دي، بدن کې راوتي ځایونه راوتي ښکاري. دا د لباس مقصد نه پوره کوي، ځکه چې شرم نه پټوي. مثلا د بني آدم شاتنۍ ساغه ښکاري یا مخ کې سینې ښکاري، لباس یې اچولی دی، نه، دا د لباس مقصد نه دی حاصل.
بدن سره نختی جامې د لون او د ویل داسې کپړې د زنانه وروتې چې بدن سره بالکل نختی وي او بیا پردم نی چیل نی په سر پړونه نی په سر بورخای نی په سر بازار د تلی وی دا د دې د بدن اوبار په کټول ښکاری دا عورت نه پټ شوی یواری سوآتکم الله پاک فرمایي لباس مې دې د پاره نازل کو چې ستاسو شرم پټای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرز زندگی دا په دې باندې تل انتهایی ضروری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د صحابه لباس غټ وو دا سی به و چې هغه کې به بدن بالکل پټو دا خو چې تاسو تما کوم مخکې حالات بیان کړل دا خو هغه دي چې د سړی هیڅ وس نه یو سړی دی هغه سره د یو صادر نه علاوه نشته یو ټوکړه وي جپوټه دی هغه بس کوي هغه به خامخا دغه کوي چې ځان به صرف هغه هدف پورې پټ کې چې کوم پټول د لپاره فرض دي ضروری دي نو دریم قسم چست لباس اچول داسې لباس اچول پکار دي چې هغه کلاو وي بدن باندې داسې پروتي چې د بدن دا راوتی ځایونه دا پکې ښکاري نه نن سبا هلکان نوي نوکرۍ باندې وي یا د هغه انټرویو وشی نوکرۍ ته روان دی هیڅ مجبوري نشته د چا طرف نه په باندې جبر نشته لیکن دی د یو کلي باشنده دی په هغه کلي کې پینټ څوک نه اچوي پتلون څوک نه اچوي دی پتلون اچوي ځکه چې نوکري ورته میلاو شو نوکري ورته میلاو شو یو طرف ته دا چې گیټۍ نشم بربندولې دا الله د رسول گیټۍ بربندې وي حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په موقع خبر اترو ته مشرکین سره واستولو چې کله صلح حدیبیه کې دا په سن 6 هجری کې حضرت عثمان بن عفان بارک چې بیا خبر راغله چې هغه شهید شو چې خبر اترو تلاړو خپل خاندان او د ترزوی او غسر ملما شو هغه ته پناه ورکړی و عثمان بن عفان ذوالنورین کافر او مشرکین او مشرانو سره خبرو دتلو نو دومره څومره مال له وسره داغه د مال کیسې مشهوري دي لیکن لاندې چې کوم ازار چولې دین او هغه ازار کې پندای ښکاری گیټي ښکاری پندای ښکاری بعضی وایي چې پیغمبر علیه السلام چې دا لباس چول نو دا د هغه زمانه رواج او قطعا رواج نو دا الله رسول رواج خلاف ورزي کړی دی سخت د مشرکین لباس په هغه زمانہ کې داو چې کوم سړی به د قوم مشر او سردار به نو هغه به دومره لاندې صادر اچول او چې نیم غز یا غز به هغه پسې پزما کراخ کې شو پس خزو پسې مو پسړو پسې دا الله رسول دې منو فرمایله گیټای به بربند ساتي د گیټای نه پورته ساتي ځکه چې دا راخکل دا تکبر دی دا لوی دا شیطانی عمل دی دا حرام دی کپڑا بیا لزای کیږي تبذیر دی او قرآن کریم کې الله پاک فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا مبذرین تبذیر فضول خرچی کوونکي دا د شیطان رونه دي وکان الشیطان لربه کفورا او شیطان د خپل رب نافرمانو شیطان د خپل رب نافرمانو مبذرین د شیطان رونه یو دا تبذیر دی او دویم دا تکبر دی او تکبر حرام دی تبذیرم حرام تکبرم حرام نو حرام در حرام کې په یو سیس کې یو سړی مبتلا دی نن سبا دا رواج دی په سړو کې چې عموما سپلای چولی زمون په دی علاقه باندې نو دا هغه د پرتوک پنسه د پوندې د لاندې وي او د سپلای او د پوندې ترمنځ دا پنسا د پوند نخ کار کوي ځکه چې دا د مناسب نه غني د چې کوم مجلس کې کینم هغه مجلس کې دا سناسته دا انداز سره الله نه خایږي چې پای کې سړی پندای ښکاري دا تکبر دی او دا حرام دی دا الله رسول فرمایي مسبل ازار هغه ته الله جل جلاله په ورځ د قیامت نه ګوري چې د پرتوک پنسیخ کړي او څنګه به ته نه ګوري نظر رحمت ساته به ته نه ګوري د غصې په دغه سره کوته ګوري دا الله جل شانو غضب نه مدي الله او ساتي
عثمان ذوالنورین سره د دومره ډیر مالا دا ازار یې دا لاندنۍ کپړی د ګیټیو نه پورته وه د تره زوی ورسره و هغه ورته وایي چې ته مشرانو سره خبرو ته روان یې او د دې مشرانو عادت دا دی چې دی څادر لاندې ښکته وي دا ګیټۍ دې پټې کړه. نو عثمان ذوالنورین ورته غوسه شو ورته وایي چې نه ما د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ازارونه دغسې کتلي دي چې د هغې ازار د ګیټو د پاس زه هرګز داسې نشم کولی د خپل محبوب سنت زه نشم پرېښی د دې خلکو د وجې. څومره غټ دباو په مکه کې دی هغه ځای کې زور د کافرو دی د مشرکینو دی مذاکراتو دپاره ځي د هغه ځای ماحول څنګه دی د هغه ځای طرز زندګي څنګه ده. بعضې خلک وایي چې د عربو رواج دا و د عربو رواج دا نو د عربو رواج په دا و چې ګز ګز ورپسې کپړه راښکې شو لکه نن سبا چې څنګه د لویۍ او د تکبر په بنیاد باندې د خپل پرتوګ هغه لاندې کړی. زنانو دپاره ګیټۍ پټول پکار دي زنانه لباس پورته نه لیکن دا الټه ده چې نارینه پنسې ښکته د زنانو پورته او د زنانو پنسې داسې انداز باندې چې په هغې کې پنډۍ ښکار حالانکه چې څلورمه حصه د پنډۍ ښکاره شو نو په هغې کې مزد نه کېږي. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې لباس داسې کم نه نن سبا معاشرے پسې خلق زی سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ خلق داسې کوي د خلکو سره زی د الله د رسول ارشادات شاته وغورولی شو د خلکو رواج واغشتی شو د الله جل جلاله یو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ګیټۍ پټې ساته لیکن چونکې اغیار د هغه پتلون د ګیټو نه ښکته دی نو دم خپل پتلون یا پرتوک د ګیټو نه ښکته ساتلی دی. بل طرف ته الله رسول فرمایي چې عورت پټ ساته نو د ده ګوډې بربنډې دي ولې ځکه چې پیرنګې جنګې چوي نو دم جنګې چولی دی یا هغه پتلونه چولی دی. نن سبا په بورډونو باندې اشتهارات راځي چې په هغې کې اشلیدلي وي شلیدلي ځایونه وي نو ګوډی بربنډه د شلیدلی دی هغه ځای ولې د هغې رواج دی فیشن دا راوتی دی د بهر نه. ته مسلمان پس شو په تا کې په پیرنګي کې فرق څه شو ځکه چې لباس کې ته د هغې اتباع کې که چېرې یو سړی پتلون اچوي تنګ ترش او په دې خیال یې چې د انګریز سره خپل ځان برابروم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. بعضې خلک وایي فلانکې مذهبي سکالر د هغه بیانات په واټسپ باندې راځي په دې کې راځي په دې کې راځي هغه خو وایي چې دا د هر چا خپل رواج دی. هغه سکالر پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات څه دي که چېرې دغه پتلون ته د هغې په اتباع کې اچې نو دا حرام دي. من تشبه بقوم فهو منهم دا اللہ رسول فرمائی جس نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں اور قوموں کی طرف بنایا تو وہ انہی میں سے ہے. چې دی وی زما جامې د هغې د جامو په شانې زما لباس د هغې د لباس په شانې دی د هغې نه دی بس. او که چېرې مقصد یې دا نه چې د انګریز اتباع وکړي او بیا یې تنګ ترشه چولی نو اوس مکروه تحریمي دي ځکه چې د ده د بدن وبار پکې ښکاري کوناټي پکې ښکاري ځکه تنګ لباس دی چست او که داسې پاجامه وي چې تنګ نی نو هغه خیر دی هغه اچولی شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع د هغې پیروي د هغې سیرت باندې عمل کول ټول کال او د ژوند په هر موړ کې دي تر دې پورې چې په لباس کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مبارک د کور نه راووتو یو لاس کې سره زرو مال غنیمت کې راغلی بل لاس کې ریخم یو شوړه وه بوړه وه پیغمبر علیه السلام دواړه داسې لاسونه مبارک اوچت کړي و دا یې پکې نیولي وو وی دا دواړه څیزونه زما د امت په سړو باندې حرام دي زنانو دپاره جایز دي. دا د لباس اصول دي سونا سړی نشي اچولی. بعضې کسان مسلمانان دي لیکن د سرو زرو ګوتې اچولي ده د سرو زرو ګوتې اچولي د سرو زرو لاکټې اچولی د سپینو زرو لاکټې اچولی دی په غاړه کې حالانکې دا د سړو دپاره حرام او دا اچولی دی.
ماشوم پیدا شو د ډېرې مینې نه نیازبین ماشوم دی، هغه ته غوږونه سوري که لغه جنۍ ده او که هلک دی په هغې کې د سرو والۍ به ته واچولې، دا نیازبین ماشوم دی. ماشوم نه پوهېږي، هغه مکلف نه دی، لیکن چې چا اچولی دی دا مکلف دی، دنه به تپوس کېږي چې تا نارینه ته ولې اچولی و زر. الله جل جلاله به تا نه تپوس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت علی رضی الله عنه ته ریخمینه کپڑا ورکه، خالص ریخم و ورته یې ورکه دا واله مال غنیمت کې براله، چرته نه براله د علاقې نه. حضرت علی رضی الله عنه پوه نه شو، هغه لاړو پخپله یې واچوله او رالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه ولیدو نو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړولو، په قهر شو. ویل یا رسول الله خو تاسو راکړي و، تاسو خو حالت بدل شو او غصه یې لکه چې ما خو دې دپاره نه و درکړي چې ته یې واچو، سړو دپاره حرامه ده. بیا دی وایي چې زه زر رالم کور ته، هغه مې وویسته او د هغې په ځای مې نورې خپلې کپړې واچولې، هغه مې نیمه حضرت فاطمه رضی الله عنها دا بیبي و، هغې ته مې څادر دپاره ورکړه، نوره مې نور مې تقسیم. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د جمعې مونځ په جومات کې وشو، د الله رسول بهر راوتو، حضرت عمر فاروق صاحب ورسره دی، د جومات د دروازې سره بهر لکه دلته چې څیزونه خرڅېږي یو سړی ناست دی، ریخمنې جوبې راغلي د ریخمو، هغه خرڅېدی. حضرت عمر صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله دا یو جوبه واخلئ، د جمعې په ورځ به اچوئ، د اختر په ورځ به اچوئ، او چې کله وفود راځي، وفد ملمانه راځي د بهر نه، نو هغې ته اچوئ، تاسو سره به دا خوند کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه خو یې لاسې کې د ما نه علاوه ټولو سړو دپاره دا حرام ده، ځکه چې د ریخمو جوړه ده. عمر صاحب وایي چې ټیک ده. څه موده پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ریخمینی کپڑے رالے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته کپڑا واستولا، جوبه واستولا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لاس کې نیولی راړه چې یا رسول الله ستاسو کې یاد د جمعې مونځ نه پس تاسو ته ما ویلو چې ځان ته دې کې یو جوبه والی، تاسو وانه غشته او دا مو فرمایل، او اوس ما ته راواستوله دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو مې دې دپاره نه ده راستولی چې ته واچو، ته بل چاته ورکړه. هغه وایي چې زما یو ورور په مکه کې مشرک او کافر، هغه ته مې واستوله، هدیه کې مې ورکړه. دې نه دا معلومه شو چې کوم ځای د نارینهو دپاره استعمال حرام دی، استعمالی دی نه، لیکن دی د هغې مالک جوړېدی شي. که سړی د زرو مالک وي، د ریخمینی کپڑے مالک وي، تاجر دی، کاروبار کوي، مالک دی، ملکیت کې دی، استعمالی یې نه، نو ملکیت کې راتلی شي. زر اچولی نشي، لیکن د زرو مالک جوړېدی شي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته ورکول. بہرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع بیا په هر یو کار کې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع صرف په یو جلسه کې، په یو شپه کې، په یو بیان کې کېناستو کې نه ده. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په دې کې هم ده چې صحابه کرام به د نیمې شپې نه راوتل، جومات ته به راتلل، په تهجد به ولاړو. دا به د چا خوالي و؟ د الله رسول اتباع کو. په جنگونو کې د ورځې به کافرو سره جنگ وکړو، په بدن به زخمونو، د شپې به الله ته ولاړو. دا اتباع د سنتو تم وکړه، تم وې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیم. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حج په موقع، یو سړی رالو او حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې صاحب زه د عراق یم، عراق نه راغلی یم، هلته کې یو کس دی چې هغه خلکو ته قرآن پاک خی په یادو باندې درود شریف وایي. په یادو باندې قرآن پاک وایي او خلک یې لیکي. اوس قرآن مجید دی دا په چاپ کې چاپ شي، مشین کې پرنٹ وته وایي چاپ. هغه زمانه کې په ګوتو لیکلی کېدو.
بیا به یو نسخه او خلق براتله هغه یو نسخه به یو ځای کې پرته وه او تا به هم لیکل او ما به هم لیکل قرآن پاک په پاڼو باندې ځان سره به هغه پاڼې وړې. دا طریقه وه. خو حفظ باندې به ورته یاد و، بیا به لیکلو د مصحف نه، د قرآن پاک د پاڼو نه. د دې سړي مطلب دا و چې مخې ته قرآن نه پروت، هغه ورته په یاد وایي، ورته وایي چې داسې لیکئ. هغه زمانه کې دا ترتیب نو، بلکې قرآن ته به قطع شل نه لیکلی کېدل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دا ووی، نو راوی وی روایت کوونکی چې په عرفات کې وی حضرت عمر صاحب دومره غوسه شو چې ما وی چې دا ټول میدان عرفات کې نه ډکېږي، دومره وپړسېد د غوسې نه او د تاو نه. او په غوسه کې دا وی دې سړي ته چې دا څوک دی؟ هغه ته په جواب کې وی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. نو وی چې څنګه مې دا وی هغه کس ورته دا وی، نو حضرت عمر رضی الله عنه غوسه سړېده تر دې چې خپل ځای ته رالو، اعتدال کې شو. بیا یې وفرمایل چې ختمه ته د داسې کس په باره کې ووی چې هغې د پاسه خپله خبره نه کېږي د هغه باره. بیا یې ورته واقع بیانه کړه. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د څه کارونو باره کې مشوره کوله، نو ابوبکر صدیق ځان سره مشوره کې کینولې او زم ورسره ناست وم. صحابو کې دومره تواضع او عاجزي وه، دا نه وایي چې ما سره یې مشوره کوله، حالانکه مشوره کې دیم شریک وی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صدیق اکبر سره مشوره کوله او زم ورسره ناست. او زمونږ سره چې خپل استاد او شیخ وي، نو دوی چې زم تلی هم پلان کېږي ته او ما سره مې استاد و، ځکه چې دا خو معتبر دی، غټ دی او استاد یې وړوکی دی. زم تلی هم او پلار هم را سره و. نو دا بې ادبي ده. ادب دا دی چې پلار مې تلی او زم پلار سره و، او استاد مې دا کار کولو زم ورسره و، شیخ مې دا کار کولو زم ورسره و. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر سره د مسلمانانو باره کې مشوره و، زم ورسره ناست. تر ناوخته پورې زمونږ مشوره جاري وه چې مشوره ختمه شوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاسېدو مبارک، بهر راووتو، موږ هم ورسره راووتو. د شپې وخت دی، ناوخته. اوس دا څه وخت وي؟ نیمه شپه وي یا به د نیمه شپې نه لږ مخکې وخت. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لری جماعت کې یو کس ولاړ دی په مزد باندې. دا کس څوک و؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. دا الله رسول ته او هغه په مزد باندې ولاړ دی. په مزد کې قرات وی په زوره، قرات په زوره وی، دومره اوچت اواز سره وی چې سړی اورېدی شي. او دا مسله زده کوي چې د شپې مزد چې نفل کوي نو قرات پکې په زوره کولی شي. فرض مزد چې کې ځان ته جمع د نه شوي ده، نو ام قرات په زوره کولی شي. د ماښام په مزد کې قرات په زوره کولی شي، د ماسخوتن د سحر نفلو کې هم کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه قرات ته غوږ کېښو او دیوال سره وی ډډه وواله مبارک کېناستو، قرات یې اورېدو. او وی فرمایل که څوک قرآن پاک په هغه آواز کې اورېدل غواړي چې څنګه نازل شوی، نو د دې سړي د خولې نه دي ووت. دومره خوند کوي. دا عبدالله ابن مسعود باره کې و چې څوک دا غواړي چې قرآن پاک تازه تازه واوري چې څه وخت نازل شو، نو دا سړی چې څنګه وایي ته به اوس نازلي. بیا ډېر ساعت چې تر څو پورې هغه په قیام کې قرات لوستو، نو د الله رسول ناست دی اوري. نو ظاهر د حضرات شیخین هم ورسره دي. هغې نه پس چې کله هغه په قاعده کېناستو، دعا یې غوسته. عبدالله بن مسعود صاحب هغه ته پته نشته دی، دی پټ ولاړ دي ډډې ته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی روغنی ورته وفرمایل، هغه ته اورول نه، ځان سره یې وویل سل تعطا، سل تعطا. اوس غواړه چې څه غواړې خدای به درکوي، چې څه غواړې خدای به درکوي. دې نه معلومیږي چې کله الله جل شانه خوشحال کې خدای راضي کې په یو نیک عمل باندې، هغې نه پس دعا غواړه. الله جل شانه ډېر لوی بادشاه دی، هغه سره خزانې د هر یو څیز
نفل پسې دعا غواړه، تلاوت پسې دعا غواړه، د شپې مس پسې دعاګانې غواړه، الله جل جلاله قبلی او ورکی. او بیا بیا ورته فرمایي، درې ځلې وفرمایل سل تعطا سل تعطا سل تعطا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے وہ تجھے دے گا. چې څه غواړې هغه غواړه، اوس به خدای درکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې کله شپه تېره شوه، خپل ځایونو ته موږ لاړو، زه سهار وختي په تیاره کې لاړم، عبدالله بن مسعود صاحب ته زیری ورکوم چې ستا باره کې د الله رسول بیګا دا الفاظ ویلي دي چې خوشحال شي. دا لویه خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا تعریف کړی، وی ما ته هغه وایي چې ستا نه مخکې ما ته ابوبکر صدیق دا زیری را کړی دی. وی ما ووایي چې دې سړي نه زه مخکې نه شم په نیکۍ کې، خو چې ګورم دی زما نه مخکې ابوبکر صدیق صاحب داسې انسان په هر میدان کې هغه د نورو صحابو نه مخکې. دا الله رسول ورته یو ځل وفرمایل چې په جنت کې په آخرت کې داسې کسان خوش قسمته وي چې هر یو سړی به په خپل خپل ګیټ دننه کېږي جنت ته، چې ډېر مزونه نفلونه څوک کوي هغه به د مز په باب الصلات باندې دننه کېږي، چې څوک صدقې او خیراتونه ډېر ورکوي هغه به په هغه دروازه جنت ته دننه کېږي، او چې څوک روجې ډېرې نیسي هغه به باب الریان باندې دننه کېږي. نو ابوبکر صدیق صاحب وویل چې یا رسول الله، یو سړی خو جنت ته ځي یو ځای ته دننه کېږي نو یو دروازه یو در کافي دی، په یو دروازه سړی ننوتی شي، خو داسې به پکې وي چې هغه به د مختلفو دروازو نه رابللی شي چې په دې راځه په دې راځه. نو د الله رسول ورته مسکی شو، ویې فرمایل چې او زما دا ګمان دی چې هغه به تا به د هرې دروازې نه الله جل شانه راغواړي، ځکه چې په هر یو میدان کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اعمالو یو غټه ذخیره وه. داسې جوړېدل پکار دي زما عزتمندو چې سړی خپل رب خوشحال کړي. بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت اقدس اوس هم من وعن موجود دی، په هغې باندې هر یو امتي ته تلل پکار دي، د هغې د تذکرې م یو خاص وخت نه دی او په هغې باندې د عمل کولو م یو خاص ورځ نه ده، بلکې ټول ژوند دغه چې ته په پټي کې هم د الله د رسول سیرت اختیار کا، چې په بازار کې هم اختیار کا، چې په کور کې هم او چې په جماعت کې هم. واخر دعوانا الحمد لله.